أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق الله العظيم. زما محترمو مشرانو دوستانو قابل احترام میندو خويندو، ستاسو وړاندې د قرآن درس کیږي ترتیبوار. نور درسونه هم واوره. علم، دین، اسلام، تفسیر د زده کړه وکړه، محنت وکړه. سکول کال یونیورسيټي لپاره 13 کاله نو دین مې زده کړه. نیمه سپاره الحمدلله مکمل شو. مخکې الله فرمایي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، نو هلاکت ته د هغه کسانو د پاره چې کتاب په خپل لاسو باندې لیکي، ثم یقولون، او بیا خلکو ته وایي دا د الله د جانبه ده. یعنې دا خبره ولې لیشتروا به ثمنا قلیلا، چې دې په ذریعه سره معمولی قیمت دی واخلي، دنیاوی پیسې. فویل لهم مما كتبت ایدیهم، نو هلاکت ته دې دپاره د هغې څه نه څه چې دوی لاسونه لیکي. وویل لهم مما یکسبون، او هلاکت ته دې دپاره چې دوی څه کوي. ما تاسو دا خبره کړې وه چې 314 کتابونه او کاپۍ نازلې شوي دي. دون رسولانو اوچت 104 یوسل سلور، په هغې کې اوچت سلور داود، موسی، عیسی، محمد علی نبینا وعلیهم الصلاة والسلام. نور کتابونه قومي او وقتي وو، د هغې حفاظت د علماو په ذمه و، ځکه چې هغه کتابونه د هغې قوم دپاره. قرآن وقتي نه دی، قومي کتاب نه دی، د اخره پورې دی. الله رب العالمین، قرآن او کعبه هدى للعالمین، او حضور اکرم صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین. نو کتاب یې ټولو دپاره دی. د دې حفاظت د الله په ذمه دی. 8.5 کروڑ حافظان موجود دي. نه هغې په کتابونو کې تبدیلي کړې وه. لیکل به یې کول د نبي علیه السلام صفات په کمول زیاتول، چې خلک په نبي علیه السلام ایمان راوړي. الله فرمایي دا به یې ولې کول چې خلک موږ نه راتاو دي، نو چې نبي علیه السلام نه راتاو نه شي، نه هغې نه موږ دنیاوي فایدې اډو، نو بیا نبي علیه السلام نه ولاړ شي، زموږ عزت به هم ختم شي، او چې کوم موږ دې لوټو نه لوټل به ختم شي. دلته نه بعضې خلکو غلط استدلال کړی چې عالم تنخواه علم دا ناجایز دی د امامتۍ. دا استدلال غلط دی. لیشترو په ټول قرآن کې چې کوم ځای کې هم دی، ټول مفسرین د دې لیکي استبدال ترجمه، بدلول، استبدال، دا ترجمه ده. دې ترجمه دا نه ده چې یو کس امام دی یا موازنه سره خادم هم دی یا درس و تدریس مدرسه کې کوي او هغه تنخواه لري، دا حرام ده. دا خبره نه ده. ځکه چې ابوبکر، عمر، عثمان، علي، معاویه، حسن رضی الله عنهم دوی چې کله خلیفګان شو، نو دوی 2 کارونه وو. یو شریف فیصلې، یو جماعت کې منور کول د خلیفه دا کاری، او په هغې به هغې د تنخواه میلاوېده. ابوبکر تنخواه اخیسته که نه، نو واپس یې کړه. ښځه یې لوا پخ کړې وه. وي دا څنګه؟ وي دا لږه لږه ما تنخواه بچ کوله، تنخواه یې اخیسته. ابوبکر تھان راواغېست، پملی راواړو، بازار ته روانو. عمر ورته ودرېږه رضی الله عنهما، که ته سوداګري کې
نو دا فیصلې به څوک کوي، دا مونځ به څوک ورکوي، بیت المال به تعالی تنخواه درکوي. نو دا تنخواه ناجایز نه ده. والعاملین علیها، دغه شان هغه کسان چې کوم زکات راغونډوي د دین دا کار کوي، هغې له زکات د پیسو نه تنخواه ورکولی شوه. دریم دلیل، بخاري شریف کې روایت دی، یو وفد مسلمان شو، یو ماشوم د هغې به جمع ورکوله، شروع کې دی اجازت و د ماشوم نابالغ د جمع. بیا بهقي شریف کې روایت دی دا حکم منسوخ شو علی اختلاف الاقوال. د هغه جامع نه وې، سجده کې به لاړ، نو ښځو ووایي چې دا امام مو پټ کړی، نو چنده وله وشوه، امام له جامع واغېستې شوې. بخاري شریف. هغه سیز که په هغې تنخواه مونږ مقرر نه کړو نو دین به ضایع شي. په هغې تنخواه مقررول جایز دي، تدریس، تعلیم، امامت، استاد چې ښودنه کوي. دې علاوه په تراو باندې اجرت اخیستل دا نشته، مقررول یا سورتونه ویل په رمضان کې او د هغې پیسې راغونډول وغیره وغیره دا نشته. او علما د وخت تنخواه لي، د مونځ نه لي. ولې؟ که عالم 15 ورځې چوټي وکړي او کلي ته لاړ شي نو هلته مونځ کوي که نه، تنخواه خو چا نه غواړي، خپل مونځ خو هغسې هم کوي. دا چې وخت یې کم ورکړی دی تنخواه لي. ائمه حرمین 1.5 کاله شو امامتي هلته کوي مکه مدینه کې، ټولو تنخواه ملاویږي د نبي علیه السلام نه والې تر اوسه پورې. چې کوم کسان دا دعوه کوي چې د امام تنخواه جایز نه ده، د هغې مدرسې نشته، حافظان نشته، عالمان نشته، مفتیان نشته، هیڅ نشته. بهرحال اجرت علی الطاعات د دې خبره ما وکړه. سکول کالج یونیورسټۍ کې استادان دینیات، قرات، تجوید، اسلامیات پڑھاوي، هغې اجرت دا جایز دي. مونږ بازار کې قرآن اخلو، دا دین دی. پیسې ورکو، صحیح سته الو، کتابونه الو، دا دین دی. نو چې کوم ځای اجرت جایز دی، کوم ځای ناجایز دی، د هغې تفصیل ما تاسو ته بیان کړ. او که دغې نیتي چې یاره دغه وظیفه وګرځئ او دغې نیتي، نو دې د عدم جواز هم ډېر احادیث شته، علماو ته معلوم دي. بهرحال دا موضوع ضروري و نو ما دا ټاپک بیان کړ. الله فرمایي چې یهودیانو به دا وی، وقالو، هغې به دا وی، لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، مونږ ته به اور نه رارسي، مونږ به مسکی نه، یو څو ورځې بس، چې مونږ هغه کوم چې شرک کړو، موسی علیه السلام الله له ملاقات له تللی و. قل اتخذتم عند الله عهدا، آیا تاسو الله سره عهد کړی دی، عهد و پیمان، چې به څلوېښت ورځې به واله خورئ، دې نه علاوه به نه خورئ. هغې ځان ته وایي چې د الله بچي او د الله محبوبان، ابناء الله و احباؤه، یهودیان دا وایي. فلن یخلف الله وعده، الله به خپله وعده د هغې مخالفت نه کوي. یا تاسو په الله هغه څه وایئ چې تاسو په هغې پوهېږئ نه، د ځانه خبرې کوئ. ولې نه؟ بلا من کسب سیئة، چا چې یو ګناه وکړه، و احاطت به خطیئته، د شرک او د کفر ګناه د هغې احاطه وکړه او تر مرګه پورې ورسره شرک او کفر وو، فاولئک اصحاب النار، دغه جهنمیان دي. چې عیسی علیه السلام ته خدای یا درې خدایانو کې یو، یا د خدای زوی وي، یا عزیر علیه السلام ته خدای وي، نو هغې شرک وکړو. نو چې کوم یو کس د دنیا نه شرک او کفر سره لاړ، د هغه مغفرت نشته. په دنیا کې الله شرک او کفر هم بخي، په لکونو ګناهونه دې وکړو، الله نه یې معافي وغوښته، الله ګناهونه معاف کړو، په نیکو بدل شو. بلکې خوشحاله شه، شک مه کوه، پردی حق الله نه بخي، یا به ادا کې یا به د هغه نه معاف کې. نو فرمایي هم فیها خالدون، مشرک او کافر به همیشه جهنم کی. او هغه کسان چې هغې ایمان راوړی دی او نیک اعمال یې کړي دي او هغې سره دنیا نه لاړ، اولئک اصحاب الجنه، دغه جنتیان دي، هم
فیها خالدون، همیشه به جنت کې اوسیږي. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، او کله چې موږ عهد او پیمان واغشته د بني اسرائیلو نه، اسرائیل یعقوب عبدالله دا یو نوم دی، د یعقوب علیه السلام اولاد. هغې نن عهد او پیمان واغشته چې تاسو عبادت مه کوئ سوا د الله نه، یعنې شرک مه کوئ. طواف او سجده عبادت دی د الله لپاره. که یو کس د انسان یا د بت یا د مړي یا د قبر طواف وکړي یا سجده وکړي، دا مشرک شو. که مسله ورته معلومه وي، که معلومه نه نو حرام دی دا کار او ګناه کبیره ده. یو دا شرک دی. یو د لرې نه آواز کول چې اے ابوبکر اولاد را کہ اے عمر ته مشکل کوشا ہے، اے عثمان تو کشتی پار لگاتا ہے، دا شرک دی. چې کله ابوبکر عمر عثمان علی نو رضی الله عنهم نو اولاد بچا ورکو، مشکل کوشا سو کو کشته بچا راخې جوړه الله. موږ به الله سره مضبوط تعلق ساتو او د الله نه به غواړو 2 رکعاته نفل وکړو. یهب لمن یشاء اناثا، الله دې چې صرف لونیانې ورکي، ویهب لمن یشاء الذکور، الله دې چې هلکان ورکي، او یزوجهم ذکرانا و اناثا، الله یې چاله هلک او جنۍ دواړه ورکي. ویجعل من یشاء عقیما، الله دې چې بان جوړ کړي. نو الله نه غوښتنه کوي. مونږ چې دا وایو چې غیر الله نه اغشتل غوښتل شرک دی، نو بعضې خلک وایي دا چې څوک شرک کوي وي تاسو د مور نه اوبه نه غواړئ، تاسو مشرکان شوئ. ډاکټر ته نه وایي چې ستن لاله ووایه تاسو مشرکان شوئ. د الله بندګانو کله سبب موجودي کله نی. سبب چې کله موجودي غواړو به نظر به د الله په ذات ساتو. اعینوني علی قوة القرنین، خلکو ته وایي ما سره مدد وکړئ چې یاجوج ماجوج ته دیوال وو. دا مدد جایز دی. د الله نه غوښتنه او د الله عبادت څه مطلب دی؟ هغه ما تاسو ته ووایي، غوښتنې باندې ځان پوه کړئ. چې کله د اسبابو دروازې بندې شي، د هغې نه پس غوښتنه د الله نه د غیر الله نه غوښتنه شرک دی. څه مطلب؟ چې ته بچي غواړې، واده به کوې، میلاد به کوې، که بیمار علاج به کوې، 3 واړه کاله تا وکړه، 3 واړه کارونه تا وکړو، اولاد نه کېږي. اوس به دا د الله نه غواړي. اوس که بابا ته چې اولاد راکړې، دا شرک دی. د غیر الله نه غوښتل شرک دي. د دې مطلب دا دی چې د اسباب دروازې بند شي، بیا ته بابا نه غواړه، دا شرک دی. امور نو غوښتل دا اسباب تحت دی، دا غوښتل شرک نه دی. خدای کې یو مسئلہ اور ہے، اسباب کو اختیار کریں گے، اسباب به اختیاري اوبه راکړه، ډوډۍ هم خورو. خو د الله په ذات په یقین کوو، دا شریعت دی. اسباب باندې به یقین نه ساتو چې دې وجه موږ جمدي وو چې ډوډۍ خورو، اوبه څښو، نه، د الله د وجې. او اسباب باندې یقین کول کفر دی. زه به ډوډۍ نه خورم او جمدی به یم، دا جهالت دی. اسباب کو چھوڑنا جہالت ہے، اسباب پر یقین کرنا کفر ہے. اسباب کو اختیار کر کے اللہ کی ذات پر یقین کرنا یہ شریعت ہے. په شرک میں پوهه کړئ. څه ته وایي؟ په آسان انداز سره د غیر الله نه غوښتل شرک ته دې مطلب څه دی؟ اسباب کې ماورا، اسباب نه علاوه. بهرحال الله دې په دې خبرونو د عمل توفیق نصیب وګرځي. درسونه جاری دي، دې کې سستی مه کوئ او پابندۍ سره اورئ. والسلام.